کریم کې سورہ انفال کې الله جل شانو ومر رباط الخیل خپل اسونه سکه د دشمن په مقابله کې مضبوط ساته. نو قرآن په اصطلاح کې او د حدیثو په اصطلاح کې د دې دو مفهوم دي. یو مفهوم دا دی چې په اسلامی سرحدونو د هغې حفاظت لپاره جنگي اسونه یا جنگي څومره ساماني لکه پخوانی زمانه کې باسونو، نن سبا توف دي، ټینک دي، ډرون دي، مختلف جهازونه دي، مختلف چې کوم دی سیستم دی، په هغې باندې خپل ځان هغه اسلحې د جنگ هغه مسلح بالکل ځان تیار ساتل دا سړي لازم دي. یو رباط معنی چې کوم دی سره رابطو یو دغه مفهوم دی چې تو هر ټیم د دشمن په مقابله کې په خپل سرحد باندې ته بالکل ځان دې رډي ساتلی. او دویم مفهوم مفسرینو د دې دا ذکر کړی دی چې ورابطو یعنی مونځ با جماعت ادا کول او په هغې باندې پابندي کول او د یو مانځه نه وروسته دویم مانځه په انتظار کې اوسېدل، دې ته څه ویلی شي؟ ورابطو، ځان تیار ساته مانځه ته. یو مونځ دې کړی دی د بل مونځ ته راتلو ته انتظار کې اوسېږه. نو دا دواړه څیزونه په اسلام کې ډیر زیات مقبول عبادتونه دي. یو د جهاد په میدان کې په سرحد باندې د هغې ځان له اجر او ثواب دی، او دارنګې د مانځه متعلق چې پابندۍ سره مسلمان مونځ کوي او د یو مانځه نه مونځو کې بیا د بل مانځه په انتظار اوسېږي، د هغې ځان له اجر او ثواب دی. نو دواړه احادیثو نه څه ثابت دي. لمبې رباط د میدان جنگ کې په جهاد کې صبر کول. صحیح بخاری کې حدیث مبارک دی، سهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله په لار کې یو ورځ څوکیداری کول، یو ورځ چوکیداری کول، یو ورځ ډیوټي کول دا دنیا او په دنیا کې چې سدي دا غي نه سدي بهتر دي. د الله په لار کې یو ورځ چوکیداری کول په سرحد باندې په چوکۍ باندې دارنګي په سنگر کې هغې کې پاتې کېدل او ډیوټي کول دنیا او په دنیا کې چې سړي د هغې ټولو نه دا سړي بهتر دي. دویم حدیث مبارک صحیح مسلم کې دی، سلمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو ورځ او شپه چوکیداری کول د الله په لار کې دا یو میاش مسلسل روجو نیولونه او ټوله میاش ټوله شپه په عبادت کې تیرولو نه څه بهتر دي. څومره لوی اجر او ثواب دی. یو شپه ورځ د الله په لار کې چوکیداری کول، د یوې میاشتې مسلسل روجې نیولو او ټوله میاشت ټوله شپې عبادت کولو نه څه بهتر دي. که چېرې دغه سړی دغه مجاهد چې دی په دغه وخت کې مړ شي، په دله مرګ راشي، دله سره راشي مرګ راشي، نو کمې ورځې ده چې دله مرګ راغلی دی د هغې نه وروسته بیا روزانه دته دغه اجر ثواب میلاوي. روزانه ورته د یوې میاشتې روجې نیولو اجر ثواب میلاوي، روزانه ورته د شپې او د ورځې د عبادت اجر او ثواب میلاویږي. او دریم حدیث په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو داود شریف ذکر کړی، فضاله بن عبید نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په لار کې چوکیداری کوونکې که چېرې دی مړ شي، یعنی مطلب دا دی چې د عمل نه مړ کېږي، دی به مړ شي لکه یو خو عام مړی دی، یو سړی مړ شو د عمل زندگی څه شو ختم شو، په هغه ځای باندې د عمل سټاپ شو، مړ شو، بس هر څه اخلاص شو. یو هغه مړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په لار کې په چوکیداری باندې مړ شي، نو د عمل بندېږي نه، قیامت پورې د عمل جاری وي اگر چې دی مړ دی. څومره لوی اجر او ثواب دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په قبر کې به حساب کتاب هغه څونه دی سوي محفوظ وي، دنه به حساب کتاب نشي اغستلی. نو دا ډیر زیات لوی عمل دی. الله جل شانه دې موږ د دین د پاره سکه قبول کړي. او دویم متعلق چې کوم دویم مفهوم د رباط ته ورابطو چې تاسو د مانځه په انتظار کې اوسېږئ، نو د دې متعلق مخکې په درس حدیث کې هم حدیث مبارک بیان شوی دی. ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو ته زه یو څیز ونه ښیم،
هغه سره چې په هغې سره الله ګناهونه معاف کړي او ستاسو درجې الله اوچتوي. هغه څیزونه څه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مکمل طریقې سره صحیح طریقې سره اودس کول، سره د دې نه چې یخني ده یا زخمونه دي تا ته په هغې اودس کولو باندې تکلیف میلاویږي، اودس کې او مشقت سره کې تکلیف سره کې ټول اندامونه ته انځي او د هغې انځلو سره تا ته تکلیف وي، لکه یخنۍ کې تکلیف وي، سخته ګرمۍ کې تکلیف وي، دارنګې بدن زخمی دی تکلیف وي، بیماری د تکلیف وي، او د هغې باوجود ته په ښکلې طریقې سره اودس کې او د هغې نه وروسته جومات ته په کثرت سره تلل، سوا قدمونه اخیستل او بیا د هغې نه وروسته یو مونځ یې وکړو بل مانځه په انتظار کې کېناستل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، دا څه ده؟ دا د الله په لار کې رباط ته څوکیداري ده، د الله په لار کې څوکیداري ده. نو دا څومره لوی اجر او ثواب دی چې الله جل شانو ګناهونه معاف کوي په دې سره، او په دې سره الله جل شانو درجې هم څه کوي؟ اوچتوي. نو